بسم الله الرحمن الرحیم. دا کتاب دې په بیان دغه ابواب چې هغه متعلق دي فضائل د قران عظیم سره. ګوره علامه شبیر احمد عثماني خو نشي کېده اوسه کوم ته نه تیراوی د ګوره شبیر احمد تیراوی علیک الفضل والرحمت من الله تعالی. پدې کې باز ته چې د قران عظیم د یو سورت په بل فضیلت شته کې نشته ده. بعض علما وایي چې آیات قرآنیه کل چې دي سوا دي، ولی ځکه هر یو آیت او هر یو سورت چې ده کلام د الله دی، من الله تعالی جل مجدود دی، لہذا هیڅ فضیلت یو آیت په بل نشته ده، کل سورت سوا دي. لیکن جمهور مسلک دا دی چې د یو صورت په بل باندې فضیلت شته او دا فضیلت له طرفه د شارع نه دی، یی د پیغمبر علی السلام بیان کړی دی. چې بیان د پیغمبر شو خو بیان د رب العالمین شو کنه. گفته الله بود گرچه از حلقوم عبد الله بود ونشمرانا صاحبہ او ځکه یو حیثیت ته نفسی کلامیت ته ایو حیثیت دیاری کې دنه د مضامینو ده. د یو صورت په بل صورت باندې فضیلت په اعتبار د امور خارجیو دي، هغه ته مضامین وي، مسائل وي، دقایق وي، باریکیان وي. ایو نفسی کونه کلام الله د بده کې ټول مساوي دي. لکه د انبیاء او فضیلت آدم نواله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په اعتبار د انسانیت او په اعتبار د نفس نبوت کلهم سوا، لیکن په اعتبار د امور خارجیو چې فضائل دي امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یفضل علی جمیع الانبیاء. ودارنګ چې کوم دی په دې حیثیت سره چې کونهم کلام الله کل ذلک سوا وکونهم الاجتماع على امور الخارجیه من المسائل الدقيقية ليفصل بعضهم على بعض، وقد ثبت تفضيل سورة على سورة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. باب کیف نزول الوحی. باب دې په بیان د دې خبرې چې وحی څنګه نازله شوه، کیفیت نزول، یو د بدء الوحی، یو د کیفیت نزول. هغه مخکې خبره کړې ده معنی کیفیت نزول سو قرآن عظیم څنګه نازلې ده. خلک خو جبريل راوړ کړه او 24000 مرتبه د جبريل خبرې کړې دي حضرت صاحب سره، او 3 کاله اسرافیل علی السلام براته حضرت صاحب سره خبرې کولې چې هغه زمانہ د فترۃ الوحی وا. جی واول ما نزل قال ابن عباس المهم واول ما نزل او بیان د رومبي هغه آیت چې راغل دی قال ابن عباس المهيمن الامين سورۃ مائده تلال و مهيمن علیه. دا مهيمن په معنی د امین دی. القران امین علی کل کتاب قبله، قران چې امانتدار دی، امین دی، ضامن دی د هرغه کتاب چې مخکې د قران نه دی. چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال اخبرتني عائشه وابن عباس قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه. خبر را کمال عائشه اور ابن عباس دوارو قالا دوی دوارو لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمکه تھا 10 سنینا. حضرت په مکه کې 10 کال پاتې شو. ينزل علی القران چې قران په نازل دی شو. وبالمدینه 10 او په مدینه کې 10 کال. اوس ګوره مولانا صاحبہ تاسو پوری چې 10 کال مکی دي او 10 کال مدنی دي او دته خلاص راغې نو دا څنګه چل دی؟ یو جواب یا ساته مولي سیوا لکه اشکال دی 552 صفحه راوړو د بخاری شریف. جی قربان دیتا نا جی قربان. گورا علماء کرام توجہ کوا 52 کے 53 52
اچھا جی دادی حدثني مطر ابن فضلنا شتے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنه ومكث بمكه 13 يوحى اليه ثم امر بالهجره فاجر 10 سنين ومات ابن 63 جلد اول خان ترجم کرتا ها خبر اسمه کو کنه دا سم کو الله خبر کی هغه وړي کې نسې نه دې ناشنا خبرې کې کله کله دا اوسې کله سره ته وسشي ما ته وسمه کو کنه الله خبر کی دا خیال له وته کنه اله ګوره دا سم کو الله خبر کی اوس ال تراغه سو دیالس کال دل تراغه سو نو پیر سے مسئلہ آسان شوا راوی دل تا کسر پری خیره بس دریو کال کسر چکانا کسر پری خودا لس شو ستادی حاشی خسته جواب ورکړ تا بنی کتلی ما قتل دی ان بیا وګوره دینه ښه جواب بل نه ملایږي هغه وی اگر چې د حضرت مکی زندگی د 14 کال وا لیکن چونکی اول کله چې سوره علق نازل شو د بیا 3 کال وਹੀ نه دراغله د امام بخاری دې ځکه چې کوم روایت راوړ دي دا غلس کال په اعتبار د تسلسل د وਹੀ سره دي اور الته چې 14 کال دي نو په اعتبار دغه مجموعه 14 کال د نبوت دي نبوت نه پس 14 کال الته او هغه کلونه چې کم کې وਹੀ پس څو تسلسل وਹੀ وو فی در پیوا لسو خلاص مثلا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم انبئت خبر کړه شما چې جبريل عليه السلام راغ نبی عليه السلام څخه وعنده ام سلمہ حضرت څخه ام سلمہ سوا فجعل يتحدث هل خبرې کولی فقال نبی یعنی جبريل سره کنه جبريل خبرې کولی فقال نبی صلی الله علیه وسلم سلمہ من هذا ام سلمہ ته دا څوک چې ما سره خبرې کوي او کما قال یا پدی الفاظ نور حضرت ویلو قال دا دیوی ما ورته حاضر دهیتون دا دهیه قلبی ده کنه نور څوک دی فلم زکه دې دهیه قلبی په صورت راته کنه پوښینو فلم ما قام چې نبی علیہ السلام پاسه ده والله ما حسبت الا یاه او مسلمو ما ګمان نکاو فدیراتن کی باندې مگر دهیه حتا سمیتو خطبه النبی صلی الله علیه وسلم به خبر جبرئیل تدی چې جمعات کې موارده نبی علیہ السلام خطبه له صحابه ہوتا په خبر د جبرئیل چې جبرئیل رات راغله او داسې وی نو ما یو هغه جبرئیل ما خو دې هر راغل دي او کما قال ابي سليمان فقلت لابي عثمان ممن سمعت هذا داخل حدیث چا نه اورېدې بمن اسامه ابن زید خلاص فزيزا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم من الانبياء نبي الا اوتي ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيته وحي اوحى الي دا حدیث د مسلم شریف په کتاب الایمان کې کتاب سی ویلې بس ویلې علامه نووي په دې ځکه خسته کلام کړی چې ما لا مزید علیه خبره ده حاصل د حدیث دا دی چې دې حدیث حاصل دا دی چې یو معجزه د انبیاء سابقه وا یو معجزه د محمد علیه السلام ده د انبیاء سابقه او معجزې چې وي هغه فقط دی لپاره چې خلق ایمان طرف ته مایل شي او ایمان طرف ته متوجی شي او دغه معجزې عارضی وي او چونکه نبوت دغه دایمي نو د قوم په لپاره او امام الانبیاء علیہ السلام چې دی د دې معجزه چې کوم ده نو دا مخلوقی نه ده خدا ته اصطلاح وایي دغه انبیاء او معجزات مخلوقه دي شو کنه او د مخلوق فنا ده د معجزاتم لګونیو بیا لاړ او د پیغمبر نبوت دایمي وو نو الله ورته معجزه غیر مخلوقه قران ورکړه خبره خلاص شو دیمه نقطه یاد ک طالب جان احمد جان ورشه کنه مولي سیوا دایبم کړ بیا بابا کړی ته زه دې تیار راځم ورشه دا یخت ور دي کې د بابا کړی کباب پړیو خون کې دوباره مولانا صاحب توجه کوا توجه باندې زين ترانه الکا معجزات انبیاء علیهم السلام چې راځي ان د مناسبت تو وخت سره راتل حضرت موسی علیہ السلام په زمانه کې د سیر چرچا ډیر زیات و الله موسی علیہ السلام له معجزه مبطل السحر ورکړه
ید بیضا عصای ولا ورکړه عیسی علیہ السلام په زمانه کې چرچا د اطباء وا طب عروج تر رسیدلو نو معجزه ورکړه چې غالب به طب شي وبر الاكمه والابرص وفي الموتى باذن الله او دا خبر د اطباء دغه نه امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې چرچا د فصاحت او بلاغت وا او شعراء او فصحاء او بلغاء الله نبی علیہ السلام نبوت داسې معجزه ورکړه چې د فصاحت او د بلاغت نه ډک کړي شو داسې فصیح او بلیغ معجزه ورکړه چې د عرب فصحاء او بلغاء ورته سر نه ګول شو چې قرآن عظیم دی ٹھیک شو اوس مسله اوس دې ته وکړه ما من الانبیاء نبیون نه تیر شوی د انبیاء یو پیغمبر الا اوتیا دا ما موصوله به معنی الذی مفعول ثانی الا اوتی الذی مگر ورکړی شو ورته معجزات مثله آمنا للبشر چې دغه په مثل راوړ ایمان بشر مخلوق داسې معجزات ول ورکړه چې دغه په کتو خلق ایمان راوړ لا چار شو ایمان تا بس وانما كان الذي اوتیتو او بشک هغه معجزات چې ما ته ورکړی شوی دا وحیان دا وحیدا کلام د الله دی او الله الیا او دا ما ته الله وحی کړی دا اوس وکړه او ارجو کی امید توکل دا دای معجزات عارضیو ای معجزات عارضیو دای منون کی کم زمان معجزات دایمی دا الی یوم القیامه منون کی زیات وارجو ان اكون اكثرهم طبعا تابعا يوم القيامه ورپسې ز طالب جانا وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك قال ان الله تابع على رسول قبل وفاته بشک الله پر لپسې مسلسل جاری کړي او وحی تابع مسلسل روانه کړي او وحی په خبر رسول مکه د وفات رسولنا حتا توفاو اکثر ما کان وحیو تر دې چې حضرت فوت شو او دا د حضرت وحی اکثر ما کان وحیو دا سی وحی وا چې د نور نسبتونو باندې د ټول زیات وا ثم توفي رسول الله چلو وبه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس قال سمعت جندب او اکثر ما کان وحی اصل کی چې کله زمانہ د حضرت د دنیا د پر خودو شو دغه وخت بیا د وی انتهایی په کثرت هر وخت جبرئیل راته لکه حدیث راځي لکه عرض قرآن چې مکرر شو اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم بیمار شو نبی علیہ السلام یو ورځ فلم يقم ليله او ليلتين دوشپی یا یوش په تهجد لرانه فاتت امراتن فرالا غندېړه کا اورای نو مکنه بنت حرب وا د ابو سفیان خور وا اورا بنت حرب او لقبی کنیت می جمیله دا اورا ورته کانه وا فاتت امراتن فقال یا محمد ما اورا شیطانک الا قد ترکک فقال الله تعالی وضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى تفسیر یسیر نه پختو غمانه کی وضحى شګنا قسم می دي ستاپ دي تک سپین مخه واللیل او قسم می دي ستاپ دي تور زلفو زار شم استاد سپین مخنا او زار شم استاد تور زلفنا قسم بلب میں گونی تو وزلف شب گونی تو کہ تو محبوب دل ربائی باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب قرآن عربی بس باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب خوشگان تخصیص بعد تامین قرآن نازل کرشوی دے پا لغت تا قریشو باندے دا قریشوک دی خو العرب نو قرآن نازل دے پا لغت عربیہ چه دا لغت عربی لغت القریش دے جی لکه قرآن عربیاً بلسان عربی مبین دا دوار دا قرآن عظیم آیتونه دی و دا مختلف زین ناغسته شوی دی اللہ را لگل دی قرآن عربیاً غیر ذی عوج پوشکنا او قرآن اللہ را لگل دی بلسان عربی مبین یو صورت شعراء دی بل صورت زمر دی دوارنو دا ثابت شوا چه لغت قریشی او پا عربی لغت کراغل دی
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري واخبرني انس بن مالك قال فامر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص خبر را کلمات انس بن مالک قال امر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ينسخوها في المصاحف. دا ټول کاتبان د قران. عثمان حکم کو زید ابن ثابت انصاری تا د انصاری دي نو ټول قریشیان دي. سعید ابن العاص قریشی، عبد الله بن زبیر قریشی، عبد الرحمن بن حارث بن هشام قریشی. ان ينسخوها چې تاسو دا قران ولیکئ پس کې فل مصاحف په مصاحفو کې معنا نقل کړي د عام پانونا او د ټیکرونا او د غټونا او د لرګونا یو کتاب ولیکئ. وقال لهم عثمان سے ورتوی اذا اختلفتم انتم زید بن ثابت کله چې اختلاف وراغ استاسو وزید بن ثابت فی عربیت من عربیت القرآن په یو عربیت کې د عربیت قرآن نه اختلاف راغی فاكتبوها بلسان قریش فإن القرآن انزل بلسانهم ففعلوا. نو دې څلورو کاتبانو درې قریشان یو انصاری دوی په اتفاق سره قرآن عظیم په لغت قریشی ولیکه. آسان دي آسان دي مشکات. به قال حدثنا ابو اليمان ما تقول قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابي جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني صفوان بن يعلى ابن اميه ان يعلى قال يقول ليتني. ګور دا حدیث موږ مخکې اول جل کې ویل دي چې یعلا سیف چې هغه ارمان دي چې ما نبی علیہ السلام په هيئت د اخذ وحی ولید چې سو وحی پیرازی او مولید دوی عمره لراغلو یا د حج لراغلو په مقام د جعرانی یو سیراغي او غټ کوټه اغوسته دي او د عطر د خوشبو نه ډک کړي دي او نبی علیہ السلام نے تپوسو کو چې چا داسې عطر لګولی وي په جامو باندې عمره وکړي سو حکم دی. حضرت باندې وਹੀ شروع شو چې وਹੀ شروع شو ګرمي وا صحابو په صادره چاچولو داسې کنه سورې کړو نو چوکتل کیفیت عمر سے حالات دي خوښ تا چې وی زګور رسول حضرت سیف داغی نبی علیہ السلام کیفیت اکتا آوئی تا اشارہ را وی اخبرنی صفان ابن یعلا ابن امیہ ان یعلا کان یقول لیتن یارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ینزل علی الوحی کاش مالی دل پیغمبر علیہ السلام کرچ نازل دی شو پدی وحی فلما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانا ہر کچ نبی علیہ السلام پا مقام دا جعرانیو داوی 11 میل دا مکی تا نزدی دے او عرب دیتا عمرۃ الرجال وی او تنیم نه جزوک راضی نغی تو عمرۃ النساء وی. ها والی صوبن او نبی علیہ السلام نے یو صادر قد اصل علی چې سورہ فکر شو صادر پینیول صحابو وما الناس من اصحابی انور مرگی صحابو نو اذ جاء رجل ناسا پراغ یو سره متزمخ بطیبن اے ځان غړون کې په خوشبو سره ځان ترکون کې په خوشبو سره ځان ککړ کړو په خوشبو سره. فقال یا رسول الله کیف ترى فی رجل صد حکم صاحب مبارک دا غسلی احرام فی جبتن چهرام تړلی په کوټ کې بعد ما تضمخ بطیب پس دغینه جزان غړ کړی په خوشبو سره. فنظر النبي صلی الله علیه وسلم ساعتا حضرت انتظار کلیکټم یعنی جواب له طرف د باری تعالی نه. فجاء اول وحی رال ورتوی فاشار عمر الى یالا اشاره وکړه عمر یالا ته انت رامنډکا فجاء یالا راغه فتح راسو د سردن کړي صادر لاندې فزا محمر الوجه دا د اسم مخ کې ویلې دا وخت نبی اسلام مخ تک سور کړی شو یغیتو کذا یغیتو کذالک ساعتن سمانا په زور ساغست یغیتو په زور ساغست په پښتو کې د مشواري سرکار شي نو موږ به خړې ده لیکن حضرت ته خدا سي نشم ویلې په زور ساغست راخ کوي. ثم سوریانو پیادا کیفیت حضرت نے لرشا فقال این الذي يسمي عن العمره شیشا سره سائل د عمره انفن استراغلو فالتم سر رجل چولا ټولش فجيا بي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فرما اما طيب الذي بك هغه خوشبو چې بتا دا فاصلو منډه کو سرانه کیوینځه ثلاث مرات درې کرتا ہے شاباش دا حدیث یاد کا ثلاث مرات کله کله وی چلک صادر وینځه درې زرا پیوینځه درې زرا دا درې زرا د غسل سیاب
حکم د چرته نه دی دا حدیث الجبه یاد کا وشکنا اما الجبه فنزیها او جبه وباسا ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. باب جمع القرآن. باب دې په بیان د جمع کولو د قران عظیم په مصحف واحد کې. ګوره علما کرام دا حدیث تاسو مخکې ویل کې تاسو یاد دي. ګوره په مقام د حرکی ډیر شهدا صحابه کرام قرآن شهیدان شو. حضرت عمر سے راغی یہ جگہ یمامہ کی کنا حضرت عمر راغی ادرک حاضر ما خدای دې فارس صدیق سے دا قرآن جمع کړي قاریان مړکیږي او یا براسو قرآن دغه سینو کې لاړ شي. هغه د تاسو کار نشم کولای چې کوم پیغمبر اسلام نه کړي. پوښښ کنه بیا د عمر سے وته ډیر خبرې وکړي اخر حضرت عمر سے دې خبره تمایل شو. بیا دغه صدیق سے دې خبره تمایل شو. بیا صدیق کاتبان راوغتل نو زید ابن ثابت وته نه تیارې ده. اې کیف افل مالم یفر رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیق وته دغه زما مړه رایوا عمر سے دې ماته د خبرو کړه دا ایو جدا او دې کې یو سوال دی عظیم الشان سوال دی. هغه دا دی چې یو عمل حضرت نه کړ تاسو ولې کوي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خپل په زمانه کې ولی د قران باندې فیصله وکړه چې قران جمع کوي لیکه په یو کتاب کې. پیغمبر علی السلام دبر اهم کارو دا اکثر خلک وي دبر اهم کارو د دین ضابطه وا. نو پیغمبر صاحب په خپل دور مسعوده کې ولی امر بجمع القران نه کړي. داغه جواب اوس موږ د حدیث کې وي څنګه هغه حدیث تو وایا ان الله تاب علی رسولی حتا توفى اکثر ما کان الوحی. پیغمبر علی السلام په زندگی کې وਹੀ راتله او کله چې د وਹੀ انقطاع شو نو دغه نه پس اتمرز یا نه همرز زیات وسمرز باندې هر دنیا نه لاړ او دا رضی دی لپاره کافی نه وي. او بل خبره دا وا چې دا صحابه چې کوم کار کړي دا به الهام الله تعالی کړی دی. وعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین شوی دی. اصل هر دا جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه فاذا عمر بن مقتل اليمامه دا مخکې ویل لخاص جنگ یمامه کې جی. قال ابو بكر ان عمر اتى فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القران واني اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القران واني ارى ان تامر بجمع القران. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر هذا والله خير لمن خیر فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله. همیشه عمر يراجعني چې ماته مراجعات کوي زه مجبور کولم په دې خبره. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال ابو بكر انك رجل شاب عاقل لا نتهم. زيد ته یو سره ځواني خ عاقلی لا نتهمك من پتا هیڅ تهمت نه لګو. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلی الله علیه وسلم تاب اکثر حضرت تفار وحی لیکلا. فتتبع القران تالاش کے قران عظیم فجماو په یو کتاب کې جمع کا. والله دا کلام د زید دی. په قسم می دی په خدای کې زې مجبوره کړې وې پوښتل یو غر د غرونو د دنیا نه نما کان اسخر علی غف ما بګران نو مما امرنی بی من جمع القران جماعت چې قران راغون کا. قلت كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو والله خير. فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر فتتبعت القران اجمعه من تعالاش به قران اجمعه من العصب نما بعد عصبنا جمع کاو. اوسو خو پیجنه کنا دال د کجورو واللحافي او غټي تختای د غټو وصدور الرجال حتى وجدت اخر سوره التوبه مع ابي حزيمه النصري فلم اجدها مع احد غيره. بس لم اجدها معنی لك لم اجدها مكتوبا مع احد غيره. دا سورت آیت بحیثیت مکتوب ما چا څنګه نومته البته ټول قاریان ته یادو جی قربان. رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمه براءه فكانت الصحبه عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصه بنت عمر. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن انس بن مالك حدثنا حذيفه بن اليمان قدم على عثمان وكان يعادي اهل الشام في فتح ارمينيه وهوازن بيجانا مع اهل العراق. بس دیزه کې بعضی حضرات خطا شي نه معنی بل شان لکې اغي اکثر معنی کوي بعض خلک چې حذیفه ابن یمان چراغ عثمان رضی الله عنه څخه او د عثمان دا زمانه د خلافت وا نو وکانه یو غازی آل الشام
و عثمان چې دې تیارو لشکر د اهل شام والونا فی فتح ارمینیتا یعنی لفتح الارمینیه لپاره فتح کول د ارمینیه و آذربایجان شیخ القرآن بھی و آذربایجان مع اهل العراق د بعض خضرات داوی چې دا آل شام جمع کول لپاره جنگ د آل عراق دا معنی غلطه ده آل شامیان جمع کول لپاره جنگ د عراقیانو غلطه ده معنی بکه آل شامیان جمع کول سره د آل عراق نه لپاره جنگ د ارمینی او د آذربایجان عراقی فوج اور شامی فوج دا دواړه جمع کول او دای تیارول جهاد لپاره چې تاسو په ارمینیا او د آذربایجان باندې حمله کوي او الله به تاسو فتح درکړي په نشمول نه سوا نو مال کان یغازی تیارول آل شام سرد اهل عراقیانو فی فتح ارمینیا و آذربایجان مخکله فأفزع حذيفة اختلاف في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ننسخها من بداولی کو په مصاحفو کې ځکه هغه عمر سے په زمانه کې دا جمع شو او په حفصیه به څنګه پراتو نو جامع قرآن چې نغه عمر او صدیق دی او ناشر قرآن عثمان ابن عفان دی چلو ثم نردها اليك فارسلت بها حفصه الى عثمان فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فلسفوها في المصائب وقال عثمان لنحت القريشيين ثلاثه اذا اختلفت انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوا بلسان قريش فانما نزل بلسانهم فعلوا ذلك حتى اذا نسخوا الصحف في المصائب رد اذا نسخوا الصحف کله چې دوی نقل کړه صحیفه په المصاحف په قران مجیدونو کې غټو مصاحفو کې رد عثمان الصحفا نو خارق رد من خارق عثمان دا صحیفه رد عثمان ذو الحسن وحفصي وعلى الصحيفي عثمان هغه ته واپس کړي واصل الى كل افق بصوف او لګل هر یو کناري د زمکه تا یو صحیفه مکی تا کوفی تا بصری تا شام تا مصر تا وغیرہ مما نسخو وامر بما سواه القرآن حکم ما سوا د قرآن نا یعنی هغه قراءات معنا وکي هغه قراءات شاذا یا قراءات منسوخه چې بغیر د دې قرآن نو فی کل صحیفه او فی کل مصحف ان یحرق چو سوزول شي اوس کی او سره وی چې ګور قرآن وسوځو مالک دا قرآن نو دا قرآن قراءت شاذو یا قراءت منسوخو یا لغات غیر معتبرو تیشو کنا نو دغه باندې امر د سوزولو کړی دی دویمه خبره دا دی یو عالم قیمتي جمله لیکلې ده چالکه احراق پاغه زمانہ کې هغه د اکرام نه خوا لکه اوس دی وخت تدفین د اکرام نه هدا دلته به تدفین کې الته احراق بل ستا حاشی لیکل دي چې دا سينو سوزولي اولې د پانی خوي ځلې دي دا ګټه مټي خوي ځلې او لرګي مرګي وي ځل بیا دغه نه پاسو سوزولي دي جی قال ابن شهاب واخبرني خالد بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقد رايت من الاحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها فالتمسناها فوجدنا مع حزمه بن ثابت الانصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالحقنا في سورتها في المصحف بس دا زه یاد کا دا آخری آیت سورۃ احزاب دا حزیمه الانصاری سره حزیمه ابن ثابت سره خدا آیت صحابه د نبی علی السلام نه په تلاوت کې لوس اوریدل وو صحابه ته یاد وو قبیست مکتوب حضرت حزیمه ابن ثابت سره جی باب کاتب نبی صلی الله علیه وسلم باب د په بیان د کاتب د پیغمبر علی السلام ور علماء کرام الناهیه عن طعن امیر المؤمنین معاویه هغه یو کتاب دی پای کې لیکي د نبی علیہ السلام کاتبان وਹੀ چې کوم دی هغه یو لسو امام بخاری جمع راوړ د باب کاتب النبی صلی الله علیه وسلم لیکن بیا فقط زید ذکر کړ د نور نه ای وجه دا چې د علی شرط البخاری فقط دا روایتو چې کوم کې د زید کاتبیت ذکر دی
او نور روایت على شرط البخاري نون قد ترك البخاري وجمع الترمذي في كتابه. چلو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب ان ابن السباق قال ان زيد بن ثابت قال ارسل الى ابي بكر الي ابو بكر فقال انك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القران فتتبعت حتى وجدت اخر سوره ثابت ايتين مع ابي حذيفه الانصاري لم اجدهما مع احد غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الى اخره. وبه قال حدثنا عبد بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي زیدن آوازو کے ماد پار زید تا ولیجی اور آتل جو کی دا زید باللوح پا یو تخت سرا والدوات پا دوات سرا والکتف او پا اغا اڈو کی دا اولی سرا اویل کتف والدوات یا راوی وی چی کتف و دوات ویلو لوح نو ویلی ثم قال اكتب لا يستوي القاعدين وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حضرت ماته دا لکاو دغه ځکه نبی رسول الله والسلام سره شاته عمرو ابن ام مکتوم علامه صحابي ناسو یا رسول الله فما تامرني ته ماته سو حکم کې دې کو د جهاد لوی فضیلت ته او زه کوډون دي مزه څنګه jihad کو فإني رجل ضرير البصر زما خو شمکور نظر منشته فنزلت مكان عليه يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر آمات مستثنا کے چلو مجاهدون في سبيل الله باب انزل القرآن على 7 احرف باب دې په بیان دي چې نازل کړي شوی د قرآن په اتو احرف باندې شپږ صریح اقوال دي راتون کې حاشیه لیکل دي 35 اقوال على 7 احرف او دا حدیث من مشکل الاثار دی حدیثو کې دا مشکل ترین حدیث دی چې دې سمانه ده نو بعضوی چالا 7 احرفن مراد هغه اته سری لغات دي اته لغات قوم دي بس او سوقي چې نه علا 7 احرفن مراد چې کوم دي هغه اته قسمه حروف دي خدام صحیح نه ده نو سوقي چې علا 7 احرفن پاتو قسم مضامین باندې دي اته قسم مضامین دي په قران کې دا و قسم مضامین دي په قران کې او څوک وی چې نه هغه طریقه د ادا د قران دا لکه اماله شو ایجاز شو شد شو تخفیف شو ادغام شو اظهار شو دا هغه و قسمت مراد دي او څوک چې دا هغه و قراءات مراد دي لیکن بیا په دې باندې دی یو ذکر رد کړی دي چې دا خبره صحیح نه ده جی قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني ليس قال حدثني عقيل دغه دې په لیکل دي چې بعض علما وایي چې دینه مراد و قسمه قراءات دي او هو جهل قبيح وي نو و قسمه لغات دي یا و قسمه طریقه د ادا ده یا و قسمه مسائل دي وغير ذلك جی عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرا لي جبريل على حرف فراجعته فلم ازل استزيد دام تا مشکات کې ویل ما ته جبريل امین په یو طریقې قران وې نو ما ورته چې لغون راته نور اسانه کې نو یې بلې وی لغون چې راته نور اسانه کې نو په بلې وی نو حتی چې دا کیفیت د لستنې وزله تور رسیدا ما زما امتیان دي ایبه بیا څوک ویل شي څوک بنی شویلې چې ټول نه اسانه طریقه وی چغور توخېوا جی وبه قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني ليس قال حدثني وكان عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري حدث عنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ما كده فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرئنيها چې تاسو قرات سروي چې هغه قرات ماته نبی رسول نو خودلې جی فقط قریب وا اصابره فی الصلاه چې زه او جنگيګم دې سره او حمله کوم په دې باندې په مانځ کې فتصبرت نظام می په صبر باندې کلک صبر نه کې دومر سي وي حتا سلام چې سلام می واړو نو فلببتو بردان نو لاړم نو بس مادم مړې نه ونیسو یعنی تاو می کته صادر داسه
دې د مونږ او یا مان دا چې صادر می ورته واچو داسي ادا ستاره او تاسو مې دې خو ونه شو کنه ها فقلت من اقرا هذه السوره التي سمعتك تقرا ولا تا ته دا صورت په دې طریقې چاو خود چې توای وی اقرا انیها رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورته کذب ته دروغ دی وی فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اقرا انیها لا غیر ما قراتا حضرت خو ما ته بل شان ویل توجه دا سی ویل دي ها فانطلقت به اقود نو روان شم په دې اقود هو الى رسول الله صلی الله علیه وسلم راخکمه پیغمبر علیہ السلام څخه فقلت اني سمعت هذا يقرأ بسوره الفرقان لا حروف ما ورد دینه تللی سوره الفرقان په یو داسې طریقې لم تقرئنيها فقال رسول چتامات لوستو لداسه نبی رسول ارسلوا نکبت پری خدا کرا چاہے پری خود اقرا یا هشام ویا فقال للقراءه التي سمعت يقرأ حضرت مخ اقصی لك څنګه ما سي اوریدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت ثم قال بیا ما اقرا يا عمر فقرات القراءه التي اقراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت ان هذا القران انزل على 7 احرف او قراءات باندې یا او کیفیات باندې یا او لهجو باندې یا او طریقو د لستو باندې جی باب تعلیق القران باب د بیان د جمع کولو د قران حق روایت بیا راځي وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال هو اخبرني يوسف بن دا روایت در یاد ساته چې یوسف ابن ماهک وی چې عند عائشه ام المؤمنین څخه وما اذ جاءها عراقي یو د عراق نه یو کس راغی فقال اي الكفن خير دا عراقیان چې کوم اکثر دا تاسو به مقصد ونه کوي وی اي الكفن خير کم کیفیت د کفن خده تور کفن چې سره مرشي واچي با کې سپین کفن او کسجر ايل کفن خیر عاشیا به ناشنا جواب ورکا هغه د کفن څه تپوس کوي خو چې مرشي نه چې کفن ملا چې خلک در باندې واچي هغه استا کار نه دی وی حق او ما یذرک معنا هلاک شي افسوس دې پتا باندې سشه تعالی تکلیف درکې چې کم قسم د کفن پتا واچول شي کفن کی څه خبره کوي داغي موضوع پر خدا یا ام المؤمنین ارینی مصحفکی اے المؤمنین خپل نسخه د قران را تراکا قالت لما ویودی ولعلی والف القران علیه ذیل پارا چې جمع کوم خپل قران ستا په قرات باندې فانه یقرأ غیر مؤلف ځکه چې قران لسته کیږي غیر مرتب یعنی غیر مرتب لسته کیږي معنی داوا چې ګورستا څنګه کومه نسخه راځي اوله فاتحه بقره ال عمران وي او موږ څنګه بعد نسخه دا چې قران غیر مرتب لسته کی معنی په ترتیبی نزولی لسته کی او مصطفی باندې نه لکه اوس یو تفسیر شته په ترتیبی نزولی باندې ما څنګه شته په یو دو جلد پکې نشته قات ما یذرو کی ٹھیک شو کنه قالت حتیاشی وما يضرك ايت قرات اي قرأ اي آیت قرأتا قبلو تعالی ذرا نظر کئی چې په کم یو آیت باندې تعالی استل کړی دی نمخ کې انما نزل اول ما نزل منه ذکر نازل شو قران اول هغه چې نازل شو دی غینا سورۃ من المفصل د مفصلات یو سورۃ فیا ذکر الجنه والنار پایګر جنت اور ذکرو حتی اذا صاب الناس الاسلام تردی چې خلق را غون شو اسلام قبولو تا ثم نزل حلال والحرام بیا حلال و حرام نازل شو ولم نزل اول شيء اول لا نور علی گلی چې لا تشرب الخمر شراب مسکای اول الله پاک جنت د دوزخ خبره کړي بشارتونه چې چر ویله لا تشرب الخمر لقالوا خلق ولا ندو الخمر ابدا منګو همیشه شراب سکو ولو نزل لا تزنو او که قرآن راغلی ویډون به چې زنا مکوئ لقالوا خلق ولا ندو زنا ابدا من زنا نه پریږدو لقد نزل بمکه علی محمد خامخ په مکه کې دا صورت راغله په محمد علی السلام ویني لجاریه الابو او زلا جنایما لوب غاړي مال بکورین د لوب جنہ کوي چې بل سات موعد مو سات داوا امر دا په مکه کې راغلو
وما نزلت سورة البقر والنساء او سورة بقره او نساء چې د احکامات سورتونه دي دا نو نازل شوی الا وانا عنده مگر زه حضرت سره په نکاح کې مدینه کې وما یرزه پیغله شو بیا قالت فقال ذي فاخرجت له المصطفى حتى شهد عراقي ته مصطفى راخ فاملات عليه آیه سور نو املا وکړه په دې سړي باندې س آیتونه د سورات خلاص ٹھیک شو کنه خپل رسول आवाज او دغه نه یو څو آیتونه ورته وي جی قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود يقول في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والأهمية إنهن من العتاق الأول دا د اوندو سورتونو رومبانو ندي وهن من تلادي او دا زما د اول یاد کړی شو ندي قد مر مرار ناظر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبانا ابو اسحاق سمع البراء قال تعلمت سبح اسم ربك قبل ان دا سورت ما یاد کړو مخکې د حضرت راتو ان يقدم النبي مخکې د قدوم دراتو د حضرت سیمنا به قال حدثنا عبد الله بن حمزه عن هاشم شقيق قال عبد الله قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن عبد الله بن مسعود قد علمت النظائر التي ما تياتي اغن نظائر د نذيره جمع د مراد مماثل دي اغه مماثل سورتنا اغه نظائر سورتنا اغه یو شان له سورتنا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هنا اثنين في ركعات دو سورتا به یو رکعت کې فقام عبد الله بن مسعود وتكلموا القمه وصلى وخرج القمه چې بیا القمرانه فصالنا متفوسک چاغه عبد الله بن مسعود چې کوم نظائر د پیغمبر اسلام د شل سورتونه اوریدي دي اکم دي فقال 20 سورتان هغه شل سورتونه دي من اول المفصل لمفصلات من اول على تالیف ابن مسعود چې ابن مسعود پر رجستر کې څنګه لیکل شوی دي اخرنا من الحوامیم اخر د دې نظائر حمیم دي الدخان و يتسالون او هغه ستاب دي عاشق لیکل دي هغه شل سورتونه سو النجم والرحمن في ركعات واقترب والحاقه في ركعات والطور والزاريات في ركعات واذا وقعت الواقعه والنون في ركعات وسأل سائل والنون في ركعات دې ترتیب سره چلو باب كان جبرائيل يعرض القرآن و جبريل امين يعرض القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم دیو پیش کو قرآن پر نبی علیہ السلام یعنی ہر کال ہر ذلبراتو وقال مصدوقنا شان فاطمہ اثر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ماته یو خبره راز کړه وان جبريل يعارضني بالقران جبريل ما سره دور د قران عظیم کې کل سنتين هر کال وانه عارضني العام مرتين او څکالی را سره دور دوزلو کو ولا اورا الا حضر اجلی بچے داس معلومی چې اجل می نږدې شوی دی نو بیا روایت کوي فاطمه ابي اجل چلو حدیث قال حدثنا يحيى بن قزاد قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير واجود ما يكون في شهر رمضان لان جبريل كان يلقاه في كل ليله في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران فاذا لقيه جبريل كان اجود بالخير من الريح المرسله دا موږ مخکې ویل بدلوي کوم ویل چلو قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فورز عليه مرتين في العام الذي قبضه وكان يعتكف حضرت په اعتکاف کو پر کا لزلا چې بکم کا دنیا نه روانو بیا شل رضی لسر اعتکاف کو بدای زل شل رضی اعتکاف کړو جی باب القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب د په بیان د قراء مشهوره دا څه معنی وکړي باب د په بیان د ذکر د قراء مشهوره د صحابه کرامو د پیغمبر علی السلام نه وای آسان قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا ازال احبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود فقال دیوی زه همیشه عبد الله بن مسعود ډیر خوخوما ولی ما د نبی رسول الله ناریدو خذوا القران من اربعه وځکه قران د سلور علماءنا من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وابي بن كعب دا لوی لوی قاریانو مشهور ترینو
جی وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال والله لقد اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع و70 سوره والله ما غستو د نبی اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارکینا سباندی اویا سورتنا والله لقد علم اصحاب النبي قسم می دی په خدای چې پته د صحابه کرامو ته چې انی من اعلمهم چې په قران کې زه د ټول نه زیات پوهه ما ماشي ذکر کړ دي چې یو سړی خپل مدح کوي مقصد ریا او تذلیل د غیر نه ګناه نشته دی ها به کتاب الله وما انا بخيرهم او زه دغینه په درجه کې غوړه نه ما براشي لیکل دي یعنی غوړه په درجه کې د صحابه کرامو نه هغه عشره مبشره دي او بیا په ترتیب سره نو زه دغه عشره مبشره بالجنه نه ما یعنی په درجه کې دغې د مان ډیر او اوچتي خو په علم د قران کې تنزل زیات و د خیر سره قربان قال شقيق فجلست في الحلق اسمع ما يقول فما سمعت رادا يقول غير ذلك شقيق کوئی کیناسم فی الحلق یا فی الحلق کیناسم په یو ډلې د علماو د درس اسمع ما یقولون چې واورم چې دوی د ابن مسعود سے مبارک سوی هو فما سمعت رادا يقول غير ذلك ما اچان وان ردل چرت کونکي په عبد الله ابن مسعود باندې بل خبره کړي وبه قال حدثني محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عقبه قال كنا بحمص فقال ابن مسعود دا حمص کوم دین په شام کې د یو ځای نوم دی فقال رجل ما هكذا وزير قال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال احسنت ابن مسعود سورۃ یوسف واورید دی یو سړینا دا ابن مسعود سورۃ فقال جما كذا انزل بداس نه نازل شوی قال ابن مسعود قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت ما په حضرت باندې دا سورۃ ویل دا غو چې تا خو یې ته څنګه و چې داخله نه نو وجدا من وري حال خمر او چې دې وته نږدې شو نو دا غینه د شراب بوین خطر خا نو فقال اتجمع مریاده فقال اتجمع ایت دو گناونه جمع کړي اتجمع نه یاد جو اتجمع ذنبین مقدر دی اتجمع ذنبین ایت دو گناونه جمع کړي ان تو کذب بکتاب الله یو چې د الله د کتاب تکذیب کړي وتشرب الخمر بل شراب کی فضرب الحد دی ولا حد جاری کړ شرابو خو پس اقرار ما دا قید پکې لګای لکه شی برویلی دي نفس په دې ریح سره او د ریح په وجدان سره دې مضروب نه ذکر شوی بلکې په شهادت سره یا په اقرار سره چلو قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا مسلم بن مسروق قال عبد الله والله الذي لا اله غيره انزل سوره من كتاب الله الا انا اعلم اين انزلت چت نازل شوی دی ولا انزلت آیت من کتاب الله او نه نازل کشي یو کتاب یو آیت الله دی کتاب الا انا عالم فيما انزل د چا مبارک نازل شوی دی ولو عالم احدا دا وخت کې دغه ولو عالم احدا او کچره ز معلوم کوم یو عالم عالم مني بکتاب الله شغه د مان زیات په قران پوه دی او تبلغه الابل چاغي ترسي او خان په سفر لرکبت الیه زبستوریکم اور اگے توزار رسو کہ چرے مجھے پتہ لگ جائے کہ گلگت کے پہاڑ پہ کوئی ایسا عالم ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے وہاں تک مجھے پہنچنا ممکن ہو تو میں جا کر وہاں سے قرآن لے کر آؤں گا فاذا وہ حب العلم فی قلوب الصحابہ ایها الاخوان اسم هذا الحديث وبه قال حدثنا عبد الله لا تقول سنة وقع نور فاتشام قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن سمامة عن أنس وبه قال حدثنا معلى بن حسن قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وسمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع القرآن حضرت دنیان اللہ اور ندی جمع کرے قرآن غیر اربعۃ سواد سلونا ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید وقال نحن ورثناه ابو زید منتا
میراث کې ملاو شوی دی د علم د قران. الله اکبر. جی وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال قال عمر علي اقزان عمر سے بھی علی اقضانا، علی سے پمن کے لوی قاضی دے، وہ ابی اقرونا، اور ابی ابن کعب پمن کے لوی قاری دے. وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحْنِ أُبَيٍّ، لیکن ابی قاری دے ومن د ابی اغه لحن نکو، اغه لحن منګه نه منو، منګه ساده ساده ویو. و ابی یقول، ابی وی اخذته من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته کوم تو مر لحن وای داماد نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه اوریدي، فلا اترکو لشین، دا طریقه ز دای چا په وینا نشم پر خوده. نو قال الله تعالی، توجه ہے دغه وخت عمر سے وی چې قال الله تعالی ما نسخ من آیت او نسیا ناتی بخیر منها ومثلها. تا چې کوم قرات حضرت نه اوریدي هغه لحن دی، لکه بعضی منسوخ تو وای هغه ما د حضرت نه اوریدي زه څنګه پرېږدم. عمر سے دا دې دی چې ما نسخ من آیت او نسیا، تا چې کوم لحن اوریدي دا بیا رسو منسوخ شوی دی کنه. نو چې کوم منسوخ شي دا منسوخ تلاوت هغه به نه وای کنه. جناب مکه دا پانی لا باندې اوس کا تعالی بخوبو تختی ان بیا به سبق ویو.